أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. یعنی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 84-85 دوا آیاتونه چې هغه ویلې کېږي. مخکې نه چې هغه د منافقانو تذکره روانه وله، اوس دې ځای کې چې هغه مزید د هغې نوره تذکره کېږي. د آیات شان نزول متعلق مخکې مونږ هم ویلو، صحیحینو چې هغه روایت دی، صحیح مسلم او صحیح بخاري دواړو. هغې مفهوم دا دی چې دا آیات د عبدالله بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی کېږي د منافقانو مشر، د هغه په باره کې چې هغه نازل شو. حدیث مبارکه کې چې هغه د دې واقعې داسې لیکلې ده چې کله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه منافق چې هغه مړ شولو، نو د ده زوی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه چې دا هغه ډېر نیک سړی او مخلص صحابي ولو، دی رالو. مخکې ما ویلي ول عربو دا عادت ولو چې د هغوی د پلار نوم زوی له نیکه نوم وسیله داسې دا چې هغه ښودلو به، او بیا به په هغې کې هغه په اول ثاني داسې دې سره به یې پرخ کولو. لکه اوس دې وخت کې هغه هم کله چې مولانا یوسف جی صاحب رحمه الله چې هغه وفات شو، مولانا الیاس صاحب رحمه الله چې د هغه زوی، نو مفتي زین العابدین صاحب چې هغه رحمه الله د خپل څلور زامنو چې هغه نوم هغې د یوسف په نوم باندې کېښودل، د مولانا یوسف جی صاحب رحمه الله. نو د هغه په نوم یې کېښودل، خو صرف فرق د پاره به دا وي یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع. نو دغه چې نو دا هم عبدالله ابن عبدالله دا خالص چې هغه مسلمان هو، او د ده پلار عبدالله بن ابی دی چې هغه لوی منافق ولو. نو دی کله مړ شولو، نو دی رالو حضور علیه الصلاة والسلام ته ووی د الله رسول زما پلار چې هغه مړ شوی دی، او تاسو ماله چې هغه خپله چوغه راکئ چې دې کې وله زه کفن ورکم. حضور علیه الصلاة والسلام د هغه د طالب قلب دپاره د هغه چې هغه چوغه یې ورکړله او هغه لاړو په هغې کې چې هغې وله کفن ورکوم. د الله رسوله تاسو به راشئ زما د پلار چې هغه په قبر باندې به جنازه باندې تاسو به یې وله جنازه وکئ. نبی علیه الصلاة والسلام یې سید حضور علیه الصلاة والسلام چې کله رالو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام د کرتې مبارک نیولی، د الله رسول تاسو په دې منافق باندې جنازه کوئ او تاسو خو الله پاک د دې نه منع کړی نه. نبی علیه الصلاة والسلام یې نه، زه الله پاک د دې نه منع کړی نه، ما ته الله پاک هغه اختیار را کړی. لکه څنګه چې مخکې دغه تېر شوي ولو، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. نو ماته الله پاک په دې کې اختیار را کړی، منې چې نه هغې نه ده کړی. او که چېرته الله پاک دې د اویا ځلو نه سیوا چې نو هغه هم بخلی، نو ما وپېژنې اویاو پیرونه سیوا چې نو هغه به مې وله هم استغفار چې نو هغه کړو. بهرحال چې کله د هغه دغه قبر چې نو هغه هم وشولو، قبر باندې چې نو د الله پیغمبر وله جنازې مونځ هم وکړلو. نو بیا د جنازې د مونځ کولو نه وروستو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. د نن نه بعد چې کوم هم منافق مري، نو تاسو به د هغې منافق باندې نه جنازې مونځ کوئ او نه به د هغه په قبر باندې چې نو هغه وردېږي. د دغې نه وروسته خلک چې هغه تکفین وشي، بیا د هغې نه وروسته تدفین وي. نو تدفین کله چې مړی په قبر کې کېښودلی شي، نو خلک ورته ایسارېږي د هغه دپاره. اوس دا ځان خبره ده چې زمونږ خلک چې نو هغه رسم یا خپل کړی سنت چې نو هغه یې پرېښودي. اوس رسم چې نو سنت طریقه ده چې مړی وشو، دا چې څومره زر چې نو هغه ته د هغه تدفین وکړلو، څومره زر د هغه د کفن جنازې ترتیب دی وکړو، نو زر ورسوي جنازه د قبرستان ته. نو په هغې کې هغه مونږ ښودی پلانکي به راځي، پلانکي به راځي، مونږ دوره اعلانونه کړي، خلک به راځي، زه دوره خلکو له تلی اوس به هغو مونږ له راځي. د هغې دپاره چې نو هغه په ګنټو یې ښودی. بیا چې د هغې نه وروستو سنت طریقه چې نو هغه دا
چې کله مړ چې دی نو هغه دفن کړی شي نو خپل قریبي رشتہ دار له پکار داري چې دی التی ایثار شي نور خلک نه ایثارېږي دی ورته چې دی نو هغه ایثار شي ځکه حدیث کې دواړه قسمه چې دی نو هغه روایت معلوم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه به ایثارېدو او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپل ورور د پاره د تثبیت دعا کوي تثبیت معنی ده چې د الله نه دعا کوي چې الله د در چې نو هغه اوس کوم سوال جواب کیږي نو پاغه کې د ثابت قدمه کې نو هغه کتا سو خیال کړي جو مونږه کم کسان دي سي یار دوست یا مرګري جو هغه به هر یو الله را پاسه زه راځه زبس جو خپکیږه ما زه چیزو الله را پاسه نو آلتی چې سنت طریقه ده نو نه پریدي آلتی اشاره یې نه هر یو چې نو هغه راکاږي او دلته چې سنت طریقه ده چې زری خخ کوي نو هر یو اشاره نه پلان کې راځي او پلان کې راځي او پلان کې راځي او پلان کې ته خيو او پلان کې ته نه خيو نو دا قسم چې نو هغه نو ځکه ولا تقم على قبره دغه ورسته چې کوم په قبر باندې وردیدل نو دا وردیدل چې نو الله پیغمبر ته به نور دیږي دی راغه نه ورسته بوله دعا چې نو هغه باندې غواړي نه به موږ کې او نه بوله دعا غواړي نو دا دغه نه ورسته بیا د آیات نازل شو وجه انهم كفروا بالله ورسوله دي د الله او د الله د رسول باندې کفر کړي الله او د الله د رسول نه انکار کړي وماتوا وهم کفار وهم فاسقون او دې مړشول او دې نافرمانه داسې حالت کې چې نو هغه نافرمانه لاړه نو چې نافرمانه دي د دې باندې کې دغه نه ورسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا چې کمی چې حضور علیه الصلوۃ والسلام وفات نه ورسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وجنه نو هغه په هر چا جنازه نه کوله اسنه چرته منافقي بیا دغه ته وکړ دا چې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ به سې کولو دغه مخکې مونږ ویلو حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه رازدار ولو او نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه ته د منافقانو فرست نو هغه ټول خولو نو دغه چې کله کړو نو په دغه وجه باندې نو هغه به کمی جنازه کې شریک ولو جو بیا به عمر رضی الله تعالی عنہ پاکه کې هم بلا تردد وردیدل کله به دی هغه نو ولړ نو بیا به عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کولو چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ولې نشته نو که سم معقول عذر به یا په سفر باندې دی یا بیمار دی یا سبل سوجرا بیا به هم کوله خو کوي چې نه هغه کور دی یا سوالو اسرانه لو وچ نا وخت شو یاده نو ته په تو چې منافق دی په دغه مز نشته نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا هم هغه جنازه لنتلو او سوال دا پیدا کیږي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام دله خپل چغول ورکوله بلکې یو روایت کې نه غالبا ترمذی روایت دی پای کې سره دا راځي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو خپل لاړ مبارک پم لګولې نو دای چې نو هغه ویلي کولو نو یو جواب دی چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د خوشاله د پاره کړو ځکه هغه خو صحابي ولو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دقه بل روایت کې نو هغه راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام چې زوب داوا کما کې دې چې نو هغه د خاندان نظر کسان چې نو هغه مسلمانان شي او هم اق شانتی وشوه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نو هغه تدفین وشولو جنازه په وشوله نو د دې د قبيله حضرت زر کسان چې نو هغه مسلمانان شول د حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه اخلاق نه نو هغه متاثر شول او دویمه وجه دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کمیس دیو جنور کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه غزوه بدر وکړو نو غزوه بدر کې چې او یا کسان چې نو هغه قید شي ول نو پای کې یو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د قد نه نو هغه دنګ ولو نو چې کله دا هغه د قد نه دنګ ولوړ وجود یو نو دا هغه باندې د بلچا جامع چې نو هغه نه وی پورا نو په دغه وخت کې او دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا منافق دی چې نو هغه هم د لوړ شي نو هغه سړیو نو دغه کمیس راوړو او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورکو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام چې د هغه چې نو مکافات هم وشي دغه چې نو مال راکړو چې زبده د ذویل ورک نو په دغه وجه هم کړو بهرحال ولا تعجبك اموالهم واولادهم نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ته او امت چې نه هغه اوري فاسق فاجر منافق چې نه هغه سړی یا د کافر چې نه هغه مال او دولت او دغه اولاد ته مخه پکېږي الله رب العزت چې نه هغه وي مانګ دل د مال او دولت چې نه هغه د سره لپاره د لپاره نه دی ورکړي چې د زمونږه خوخ دی زګر د سره اوهدم د سره مال هم دی د سره چې نه دی او حالان کې د دومره فاسق فاجر دی دومره نافرمانه دی الله رب العزت وی انما يريد الله ان يعذبهم فيها دا خو الله پاک د دې په عمل ورکړی چې د دې پوجا باندې الله پاک د سزا چې نو هغه ورکی په دنیا کې دا خو د دې په تور د سزا دی ځکه د دنیا د مال د حصول د پاره چې نو هغه د قسم تکلیفونه او د برداشت کې تاسو ګورئ ډیر خلک اکثر کاروانو ډیر مالونو ډیر غټي قصې چې نو هغه رواني کړي اکثر په ټیم خوراک هم دی
او دا تاسو چې نو تجربه وکړئ کله چې د دنیا کار د دنیا شزونه چې نو هغه ډېرېدل دا باندې شته خوراک سکاک چې نو هغه باندې هم ګرانوي او کله چې دا کوي نو تاسو څوک په 3 بجې ډوډۍ خوري او څوک په 4 خوري او څوک چې نو هغه یو ټایم زموږ اوس پکې نه خوري نو د دې پیدا څه شو د دې مال ستانه اشتراحت او سکون اوچت کو الان کې د مال خود د دې د پاره چې سړی ته پراحت او سکون میلاو شي نو چې ستانه اشتراحت او سکون اوچت کو نو دوی به هم په دقیق فکر کول اشتراحت او سکون د لاړلو نو الله وی دا د دې د باندې تاسو تعجب مکو چې دی ولول ور کړی دا د عذاب په توري ور کړی وتزهق انفسهم وهم کافرون او د دې روحونه به وباسي په داسې حالات کې چې دوی به کافران وي نافرمانه وي الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کړي ولا تصلي او مکو منزو على احد یعنی د جنازه على احد په هیڅ یو کس باندې منهم د دینه ما ته چې مرشي ابدن چری هم ولا تقم على قبره او مور دی غتو په قبر داغه انهم كفروا بشک دوی کفر کړو بالله په الله سره او رسوله او داغه د رسول سره وماتوا او دی مړشول وهم او دی فاسقون فرمانو ولا تعجبك او په تعجب کې دیوان شي تعالی اموالهم مالون د دوی او اولادهم او اولاد د دوی انما بشک یرید الله غاړي الله پاک ای يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته به د دې باندې یعنی د دې مال په ذریعہ په دنیا کې وتزهق او اباسي انفسهم روحنا د دوی وهم او دوی کافرون کافران وي